بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند الله پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام ډېر لوی اخلاق ورکړو. دیو جن الله جل شانه قرآن کې فرمایلی دي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایلی انک لعلی خلق عظیم. ته د اخلاق په ډېر اوچته مرتبه باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اخلاق یو وړه باندې واقعه سره شریک کوم. د غزوه خیبر په موقع باندې یو چرواها یو چیلې سره ونکو چې هغه به د یهودو چیلې سره ولي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځای کې پړاو اچولی ناسو، دا چرواها راغی او بیا چیلې سره ولې چیلې را روانې کړې وې تر دې چې د صحابو د پړاو هغه ځای ته راورسېدو. کله چې صحابو سره میلاو شو نو د صحابو نه تپوس وکړو چې ستاسو سردار چېرته دی؟ مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته یادو چې هغه چېرته دی. صحابو ورته وویل چې هغه د خیمه کې دی. هغه چرواها ورته وویل چې تاسو ما سره ګپ لګوئ، ستاسو سردار خو ډېر لوی اوچتې مرتبې والا سړی دی، هغه څنګه په دې معمولي خیمه کې پاتې کېږي؟ نو صحابو ورته وویل چې یاره چې دې خیمه کې دی ورشه. هغه چرواها هغه خیمې ته دننه ورغی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره میلاو شو. بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وویل چې تا څه پیغام راوړی او که چېرې زه ستا پیغام قبول کړم نو ما ته به څه میلاوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې ما د دین اسلام پیغام راوړی دی او دغه دعوت خلکو ته ورکوم، او که چېرې تا زما د دعوت قبول کړو زه به تا خپلې سینې سره ولګو او دغه رنګې ته به زموږ رورې. هغه چرواها ورته وایي چې یرجي زه ډېر غلام یم او چیلۍ سره وونکی یم، چرواها یم، چېرته ځه او چېرته ستا مرتبه، ته ما څنګه خپلې سینې سره لګولی شي؟ حالانکه زما د جسم نه بدبو ځي، زما تک تور رنګ دی، زما د جسم نه بدبو ځي، ته به ما څنګه خپلې سینې سره ولګې؟ نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې هر کله ته ایمان راوړې نو به تا ضرور خپلې سینې سره لګو او الله پاک به ستا دا تور رنګ په سپین رنګ سره بدل کړي انشاءالله، او الله پاک به ستا دا بدبو په خوشبو سره بدلوي. هغه چرواها چې هر کله دا خبرې واورېدې ایمان یې راوړ او دا کلمې ویلې چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. هر کله چې هغه چرواها دا کلمه وویل نو بیا نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته تپوس وکړو چې یاره زه به اوس څه کوم؟ خو زه ایمان راوړو، زه به اوس څه کوم؟ نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته وویل چې تا په داسې وخت کې ایمان راوړو چې نه د لمونځ ټایم دی او نه د روژه ده چې روژه ونیسي او نه زکات په تا فرض ده چې زکات ورکړي. اوس داسې وخت دی چې د جنګ وخت دی، د تورې چلولو وخت دی، اوس به توره چلول غواړي. هغه چرواها نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي چې زه توره چلوم، نو څوک چې توره چلوي او څوک چې جنګ کوي هغه دپاره دوه خبرې، یا غازي او یا شهید کېږي. نو که چېرې زه ما ته به څه میلاوېږي؟ هغه چرواها نبي علیہ الصلوۃ والسلام ته وایي که چېرې زه شهید شوم نو ته بیا زما ضمانت به کې، قیامت په ورځ به زما ضمانت کې. نبي علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې آو زه به ضرور د الله جل شانه په دربار کې ستا ضمانت کوم. زه به ضرور قیامت په ورځ باندې ستا ضمانت کوم، الله پاک به زما ضمانت ستا په حق کې ضرور قبلوي او ستا دا تور رنګ چې کوم دی دا به الله پاک په سپین رنګ سره بدل کړي او ستا د دې بدن بدبوی چې کوم دا به الله پاک په خوشبو سره بدلوي. دا الله جل شانه زمونږ نبي ته زمونږ پیغمبر ته دا اخلاق